ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا علموا أولادكم ثلاث خصال: حب نبيكم وأهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزت مندو حاضرین ورونو، دا اللہ رب العزت په خاص مهرباني او په خصوصي فضل و کرم منګ او تاسو دا الله رب العزت په دې کور کې د دین وایلو او اوریدلو لپاره حاضر شوي یو. اللہ رب العزت تے زمنگا استاسو دا ویل او اوریدل، دا راتلل او کیناستل د نیکای پتله کې واچي، او الله دې دا هغه اعمالو نه وګرځي چې په هغې باندې الله رب العزت رضا کیږي، او الله رب العزت دې به زمونږ نه خوشاله شي. داسې مجلسونه د ډېرې خوشحالۍ او د برکت مجلسونه وي، تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا مجلس ختم شي نو د دې مجلس نه وروسته ویل کېږي قوموا مغفورا لکم، زئی او ستاسو گناہونا معاف شو. الله دې داسې دا مجلس وګرځي چې په هغې سره زمونږ گناہونا معاف شي. او دا هم راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې داسې مجلس کې ناستی رحمت فرشتے دا غی نچار چاپیرا دائرہ تاوئی، او دا غی نچار چاپیرا ناستی اولاڑی، او دا اللہ سکینہ او خصوصی آرام پاغی باندے نازلی گی. دا ناستا فضل لدی گرنل پکار پدے اللہ رب العزت دیر سور کئی
خواله چې موږ او تاسو د زړه د اخلاص او د الله د رضا په نیت باندې کینو. موږ او تاسو دی دنیا کې چې وخت تیرو نو دوه قسمه خلک په دې دنیا کې وخت تیري. ځنې مشران او ذمہوار کسانی او ځنې کشران لاندې طبقه او تابعداري. د کشرانو هم څه ذمہواري او د مشرانو هم څه ذمہواري. مشرانو کې لکه سړی پلاری او ښځه موري یا سړی مشروري او ښځه مشره خوري. دا ذمہوارانی. او کشرانو کې الګ زیې د چا او یا د چا کشروري یا د چارواري یا د چا خوري هغه مشرانی. نو دوه قسمه خلق دی دنیا کی ځنې مشران او ذمہواری او ځنې کشران او تابعدار د نور وي. د مشرانو ذمہواری الله رب العزت هغه ته حواله کړي. د کشرانو ذمہواری الله رب العزت هغه ته حواله کړي. قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کشرانو ذمہواری ذکر کړي، د مشرانو ذمہواری ذکر کړي. کله ابراهیم ذکر کی لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يرحم کبیرنا ولم يوقر عالمنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي زما د امت نه دی هغه څوک هغه سړی زما د امت نه دی هغه ښځه زما د امت نه ده چې په ماشوم رحم ونه کو، د مشر خیال ونه ساته او د عالم عزت ونه کو. نبی علیہ السلام وی زما د امت نه دي. نو د ټولو ذمہواری نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود لري دي. کشرانم د مشرانم د عالمانم ذمہواری قرآنم ځای په ځای د کشرانو ذمہواری ذکر کی او کله د مشرانو ذمہواری ذکر کوي. د کشرانو ذمہواری قرآن ذکر کوي ځای په ځای. نو الله رب العزت وایي وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب دې فیصله کړی دا او دا قانون پاس کړی دی چې الله تعبدوا الا اياه، چې متعذب بنشي کوله را مدد شا او आवाज بنشي کوله او ځوان بنشي تیروله مگر دا غي الله د حکم مطابق. الله تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. او الله دا فیصله کړی دا او حکم یې ورولې دی چې تاسو نیکی کوئ، احسان کوئ او خیستا سلوک کوئ د خپل مشرانو سره او دلوی د مشرانو نه مور او پلاری. نو بالوالدین احسانا، تاسو د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. او بیا لږ تفصیل او وضاحت کوي فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما
او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تفصیل سره الله حقونه بیانوي. کشرانو ته وایي اما یبلغن عندك الكبر احدهما، کته ژوند او یو تن د مور او پلار ستانه هغه ورسی بوډاتوب ته او مشرت ته ورسی، یو ورسی او یا دواړه بوډاګان چې او سپینګیری شي او ستا د خدمت محتاج شي او زړونه کمزوري شي، زړونه نری شي، نو فلا تقل لهما اف، مو آیا دیتا د تکلیف خبره، داغی په مخ کې د تکلیف خبره مکو. فلا تقل لهما اف، دا سه خبره دخلی نمو باسا چې غی په خفه کیږي. کاغاری تر دې پوری عالمان وایي چې تا ته تکلیف دی او بیماری، نو د مور او پلار په مخ کې دا مو آیا چې ما ته تکلیف دی او زه بیمارم، ځکه په دې وینا باندې هغه خفه کیږي، هغه زړه ته درد رسیږي، هغه وایي چې زوی باندې می تکلیف دی، په هغه باندې ستانه زیات تکلیف شي. بل معنا استادان کوي فلا تقل لهما اف، مو آیا دیتا دا خبره چې په خدمت د ستړی شم، دا ته مو آیا چې په خدمت د ستړی شم. د مور او پلار حق حدیث کې راځي چې څوک نشي ادا کوله. صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې مور او پلار او یا مور ورته یاد کړه چې هغه می طواف کې بوګو باندې وګرځول، چار چا پیرا طواف نشو کولای، نو ما ته چې زبر چا پیرا وګرځوم، و چا کاری بوګو باندې وګرځول چار چا پیرا، نو اوس به مې د مور او پلار حق ادا کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوینا نیشی ادا کوله. د مور او پلار حق حدیث کې راځي چې هغه څوک به ادا کی چې هغه مور او پلار چرته د کافرانو په وطن کې او کافرانی او د مسلمانانو جنگ شي او د هغه طرف نه راولي وایخلی او ازادي کی، نو کې دې شي دا سره د مور او پلار حق ادا کی، نور څوک د مور او پلار حق نشي ادا کوله. نو فلا تقل لهما اف، دا ورته مو آیا چې په خدمت د ستړی شم، دا مې درلو کړل، دا مې درلو کړل، دا مې درلو کړل، ته د مور او پلار حق ادا کولی نشي. وی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما او رټایما. نن سبا خو مور او پلار رټي، پلار ته کنزل کوي او مور غریبه خو د وخت سره نه ګناهګاري، لور پم چاړ راځي او زوی پم نیغ راځي، زوی پم نیغ راځي، دا وکاو دا دیونه کړلو، دا څه وکماو دا څه وکماو، اوچتیږي او اخلاصيږي، به بهر بدلی او کور بنري، مور باندې غور رواني او پلار ته ورټي اوس پوری وای. الله وینا فلا تنهرهما او رټایما وقل لهما قولا کریما، او وای دیتا وینا دی عزت او احسان، خل خبري وسره کو، دا څه خبري وسره کو چې دی په خوشحاليږي، چې هغه زړه ته درد اون رسیږي، زړه ته درد اون رسیږي. او واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، خکاته کا دیتا څنګه د تابعدارۍ د وجه د مهربانۍ نه، داسې په مهربانه شه، داسې لکه چرګه چې په خپلو بچو مهرباني څنګه ورته راښکته کی. ته مور او پلار ته داسې ذلیل او تابعدار شه، د هغوی په مخ کې د هغوی نوکر شه، نوکر شه د مور او پلار. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرآن عجیبه کتاب دی، وای وتا دیتا د دی بارک الله تم سوالونه کو، ګور خپل به سره مخسلو کای او مور او پلار له سوالونه هم کای.
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او وایا چې ورب می په دې مهربانه وکي زګا چې زما تربيت کړو په ماشوموالي زما تربيت کړو زیروالوي کړو ما نو الله دې سره مهربانه وکي په ژوند والا غواړه او کومور او پلار درنه خفو یا چمړ شو نو مور او پلار د پاره نیک اعمال وکا او مور او پلار ته ثواب وبخا دعاګانې ورلکوا دا غي دوستانو او رشتہ دارانو سره خصلوک کا هغه سره احسانونه کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط ربی فی سخط الوالدین دا الله خوشحالی د مور او پلار په خوشحالای کې پراته ده وسخط ربی فی سخط الوالدین او دا الله خفغان د مور او پلار په خفغان کې پروت دی دا الله خفغان د مور او پلار په خفغان کې دی سړی د مور او پلار خفاو نو پوه چې الله ته نه خفا دی سړی د مور او پلار خوشاله نو پوه چې الله به خوشاله دا د الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوشاله د الله رب العزت او د خفغان د الله رب العزت د مور او پلار خوشاله او خفغان کې خېده دومره لوی نعمت او دومره لوی مهرباني په دې کې خېده چې الله په درنه خوشحاليږي د مور او پلار خدمت وکا دا ذمہواری د کشرانو ذکر کولی د کشرانو ذمہواری وا چې د مور او پلار د مشر استاد او د مشرانو د عزت کی احترام دیو کی دا غي د خدمتو کی هغه د خفقای دینا او کله قران ذمہواری ذکر کوي د مشرانو اکثر مشران ګیله کوي ویره دا کشران زمونږ اورینا او دای زمونږ مانینا زمونږ اورینا وای او ای زمونږ مانینا دا ولي چې کشري نه به ولي خبره نه اوري چې ستا زیره نو ستا خبره به ولي نه مانی خو دې بغټه سوجي کې دې چې تا داغه تربيت نه وکړي تاغه ته صحیح تربيت لار خودل نه و تا خپل ذمہواری نه پیژندلی نو ځکه هغه نن خپل ذمہواری نه پیژني ځکه نن هغه کشر خپل ذمہواری نه پیژني نو دې وجنه قران د مشرانو ذمہواری هم ذکر کوي چې دې مشرانو هم ذمہواری شته ته چې د مشرانو د ذمہواری نه ده چې هغه دې د کشرانو نه ګیلو کی اکثر خلک وایي ویره سانګان دی بس خبره نه اورینو سانګان دی وای واسه سانډه خو زناوري او زناور خو زناورو نه پیدا کیږي نو ستانه څنګه سانډه پیدا شو خدا معلومه ده چې تا سانډه کړې دي تا ول تربيت نو کړې صحیح طریقې سره دی وته د ژوند لار خودل نه و د دین په طرف د کینول نه نو نه هغه خپل ذمہواری پیژنې نه کته د ماشوموالي نه داسې تربيت کړو چې هغه ته خپل ذمہواری خولې و د مور حق دی وته خولو د پلار حق دی وته خولو د مشر رور حق دی وته خولو د پلار او د ماما د کاکا حق دی وته خودلو چر بنن هغه ستا خلاف ورزي نه وکړي خو تا داغه تربيت صحیح نه کړي ادي وجنه دي دعا کې چې موي چې الله مهرباني پیوکي رب رحمهما كما ربياني صغيرا والله مهربانيو کې زما په مور او پلار باندې د دیو جنا چې دای زما تربيت کړو په ماشوم والی کې معلومه شو چې د مور او پلار ذمہواری ده چې هغه به د ماشومانو تربيت کوي چې د ماشوم تربيت هغه اونکو تربيت د ماشوم اونکو نور روان وخت کې به دغه ماشومي او د مور او پلار د پاره به د عذاب ذریعہ ګرځي دغه ماشوم به او د مور او پلار د پاره به سردردې ګرځي دغه ماشوم به او د مور او پلار د کنزلو او د بد ورځو سبب به ګرځي
او که دې معصوم تربیت وکړو نو دا معصوم به چې دا به د مور او پلار د سر تاج وګرځي، دا معصوم به چې د مور او پلار عزت په وګرځي، دا معصوم به چې د مور او پلار لویواله او د مور او پلار د عزت سبب به وګرځي پر روان وخت کې. خو والا چې تربیت د دې معصوم صحیح کی زمونږه مصیبت دای اول سلا معصوم شوی نه دا غي د غختلو طریقه موږ لا ناراضي، موږ غواړو په هغه طریقه چې کومه طریقه د قران نه خلاف وا، دا ونګورو چې دا اولاد به د چانه غواړو او په کومه طریقه باندې به غواړو. نو کله په زیارتونو غواړو او چې کله زیو موشي او بیان یا زولې غزار ولا څوک نشي ورکولې، که څوک ولا گزار ورکی وای ما په زیارتونو غوښته او تولوس گزارونه ورکای، نو سپاوی ما په زیارتونو غوښته دي، ما په باچاګانو غوښته دي او تولوس گزارونه ورکای. د قران